الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما محترمو د قیامت په علاماتو کې او زمون د مسلمانانو په اجماعي او متفقه عقیدو کې یو عقیده د عیسی علیه السلام د نزول له دا زمون د مسلمانانو یو اجماعي او اتفاقی عقیده ده چې عیسی علیه السلام اسمانونو ته ژوندی اوچت کړی شوی دی او قرب قیامت کې به دوباره نزول فرمای او په مسلمانانو باندې به د هغوی مشري دجال به قتلی د یاجوج او د ماجوج د فتنې په وخت کې به د مسلمانانو حوصله اوچتای د هغوی مشري به کوي او بیا به د عیسی علیه السلام وفات په مدینه منوره کې کیږي او د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به دفن کیږي دا زمونږ عقیده ده او اجماعي عقیده ده د قیامت نه مخکې چې کوم لس غټ علامتونه دي نو په هغه غټو علامتونو کې یو خروج د دجال له او داغه په مقابله کې بیا نزول د عیسی علیه السلام ما یو څو جمعې مخکې د دجال نه مخکې د مسلمانانو د احوالو ذکر کړو چې داغه نه مخکې به یو بل شخصیت راځي چې داغه نوم د امام مهدي پاغه باندې مونږ باس کړو امام مهدي تبر 40 سال په عمر کې خلافت د مسلمانانو ملاو شي نو شپږ کال باغه د عیسایت خلاف برسری پیکاری د مسلمانانو متفقه خلیفہ وي او بیا به د هغې نه پس په وم کال باندې به بیا د عیسی علیه السلام نزول وشي د دجال خروج به وشي نو داغه سره به بیا یو کال بر سره پیکاری علن کې د دجال به په دې ځمکه باندې سلويخ ورځي لیکن هغه ولنې ورځ به د کال په برابرۍ نو په هغه دوران کې بیا به د عیسی علیه السلام نزول وشي نو اندازه را دینه دا لګي چې د امام مهدی به بیا وفات شي او عیسی علیه السلام به ژوندی نو یو روایت مطابق ما 250 یا 350 کال ویلو لیکن ډیر روایتونو دا لیکلي چې یو کم 50 کال 49 سال عمر دا به امام مهدی دا ټول تفاصیل او تفصیلونه موږ ذکر کړی دي بیا د دجال مختصر احوال موږ ذکر کړو پاره کې د ابن سیاد قصه چې دا یو يهوديانو په کور کې پیدا شوی یو الکو په مدینه منوره کې او د ډیرو صحابو دغه په باره کې دا شک و چې یاره هغه روسته چې دجال جوړیږي هغه چرته دا معشوم نه ولی چې نبی رسول الله فرمایلی چې دا په داسې کور کې پیدا کیږي دجال چې دا مور او پلار به 10 کال پورې اولاد نه او داغه په کور کې به 10 کال پس یو معشوم پیدا شي او داغه معشوم به یو سترګه معذوره او داغه به بار راوته
بل ورځ پته ولګي د يهودو په کور کې هم دغه شان ماشوم پیدا شو. نو حذیفه بن یمان نزل الله زلاړم وای ما داغونه تاسو کو هغه چې زمونږ د اولاد نو بیا الله تعالی دا بچی را او د دسترګي ودی خوځلې ودنې. نو داغه په باره کې بیا د ډیرو خلکو رائے دا و چې یاره چونکه داغه په باره کې وهم نو راغلی چې دا د خو کم از کم نبی رسول الله چې کوم علامات ذکر کړي واغه داو چې دغه شان کور کې به پیدا کیږي او په مسلمانانو کې به یو حادثه او یو واقعیا راځي او په هغه واقعیا کې به ورکیږي او داغه واقعي په نتیجه کې بردین دجال جوړیږي. نو داغه ګوره علامتونه هم د عجیب او غریب دا بری ترمذی شریف کې شته چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو ځل څه خبر وکړه نو هغه غوسه ورله و چې غوسه ورول دومره وپړسې چې هغه ټول کوسه راډه کړ لکه هغه ټول لار هغه بند کړ دومره وپړسې. بیا خپل خور حضرت حفصه رضی الله عنها ته ام المؤمنین ته ویل هغه ویل ګوره پتا دی الله رحم وکي د سره د خبرې مکه ولتان دی اوریدلې د نبی له سلام نه چې دجال به د یو واقعي په نتیجه کې را پیدا کی. نو داغینه د ډیرو خلکو دا سوچو بیا رستو زمانه کې واقع حرا دا یو ډیر غټه واقعه شوې ده مدینه باندې حمله شوې ده او مسلمانان په ډیر شهیدان شوي قتل عام شوي په حق ورځ دا ورک شوي دي بیا چانه دی لیدلې. خو بهر حال دغه یو عجوبه وا چې لا حل نه ده. او بل خبره بیا ما تاسو ته دام کړي و چې الته یو صہیب رضی الله تعالی عنہ هغه بیا نبی رسول الله تخپل واقعم ذکر کړي و چې موږ په سمندر کې تلی وو او د سمندر په میانس کې زمونږ د دجال سره ملاقات شو. نو بهر حال دا ټول احوال د دجال مطابق ما تاسو ته ذکر کړو. خو چې کله دجال راشي نو هغه به 40 ورځې په دې ټول ازمکه کې ګرځي خو مکه او مدینه ته بنشي داخلي او دا غي ټول احوال ما ذکر کړیو د چا سره به مناظره د چا سره به مکالمه. خو لنډه دار چې مسلمانان به د دجال د مقابله تیارې کوي د امام مهدی په سربراهی کې چې یاره موږ د دجال سره مقابله کوو. په دې دوران کې به چې کله دیو د دجال سره مقابله تیارې کوي نو ما اکثر روایتو کې ما ذکر کړم دی او ډیر ما بعض روایتو کې لیدلم دی خو ډیر روایت چې ما وکتل نو د سحر منځ د دمشق په جامع مسجد په هغه مینار باندې به پس اولو باندې به 2 صادرونه زیړ اچولي او عیسی علیه السلام به نزول فرمای او په دغه وخت کې به عیسی علیه السلام د مانزه ټیم به نو امام مهدی صاحب به عیسی علیه السلام ته د موسی ته د مخکې کېدو وای لیکن عیسی علیه السلام به مخکې نشي او امام مهدی به مخکې شي. بیا روایت دام لیکلي دي چې دا یو موز به عیسی علیه السلام د امام مهدی په اقتدا کې کوي نور ټول جمع او منځونه به بیا عیسی علیه السلام کوي. خدا اولنې موز به زکه دغه په اقتدا کې کوي چې دا اعلان وکړي چې یاره زه په حیثیت د نوې شریعت نیم راغلم یم خو نبی وسم خو په حیثیت د نوې شریعت نیم راغلی یم به د دې امت اقتدا کوونکی او د عیسی علیه السلام دوباره زمکه تر کوزیدل د ختم نبوت د عقیده خلاف هم نه دي. یو دغه دلیل داش چې راغه د دې امت د یو مقتدی شاته ودرېږي او دوی مدار چې موږ دا ویل د نبی علیه السلام نه پس به نوې پیغمبر ناراضي دنیا ته. عیسی علیه السلام خو په خوانه پیغمبر اوس عیسی علیه السلام په دغه وخت کې مسلمانانو کې به یو خوشحالي شي چې یاره عیسی علیه السلام نزول فرمایو. دجال چې څومره پوری داغه ربطاری او څومره داغه نظر لګي دومره پوری به د عیسی علیه السلام نظر او د عیسی علیه السلام سا باغزه ترسي او د عیسی علیه السلام سا دا چې کم زه تمرسي نو داغه نه به دجال او دجال به لکه د مالګي پشان ولي کیږي او د دجال مرګري چې کم يهود دي يهود بر دجال مرګري نو دا بچی دی نو دا به ورځ په ورځ داغه نه ختميږي. وای ک عیسی علیه السلام د دجال قتل نم کی نو اسی د عیسی علیه السلام د حیات د وجنه به دجال ورځ په ورځ ختميږي. خو بهرحال بیا په یو مقابله کې به مقام لوط کې به عیسی علیه السلام مخامخ شي د دجال سره او دجال به دا به مردار شي.
نو مسلمانان به د یو عظیم فتنې نه خلاص شي او د هغې نه پس به مسلمانان ډېر په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروي. خو د هغې نه پس یو ډېر لوی ازمایش بل به را روان وي چې هغې ته خروج د یاجوج ماجوج وي. هغه راته ویم خو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې عیسی علیه السلام په باره کې زموږ عقیده څه ده، د یهودو عقیده څه ده او د نصارو عقیده څه ده. یهود دا وایي چې عیسی علیه السلام دا قتل شوی دی او په ځمکه کې دفن شوی دی، او د نصارو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام هم دغه ظالمانو یهودو شهید کړی دی، خو د شهادت نه پس الله تعالی هغه اسمانونو ته خېجولی دی. اسلام د دې دواړو عقیدو رد کوي. وما قتلوه وما صلبوه، نه چا عیسی علیه السلام قتل کړی دی، نه عیسی علیه السلام چا په سولۍ خېجولی دی، ولکن شبه لهم، لیکن دې خلکو ته اشتباه شوی وه. اشتباه دا شوی وه چې عیسی علیه السلام پسې کور ته کم سړی ننوتی و د یهودو، نو هغه چې دننه ورغی نو عیسی علیه السلام خو الله تعالی بر رفعه الله الیه، الله وایي ما خپل ځان طرف ته اوچت کړی. نو چې هغه سړی ورغی دننه عیسی علیه السلام نه و، نو چې بهر راغی نو خپلو ملګرو ته وایي دننه عیسی علیه السلام نشته، خو د هغه سړي شکل د عیسی علیه السلام په شان جوړ شوی. نو اقه خلک راولګېدو وایي څنګه نشته ته یې که نه، نو اقه خپل ملګری قتل، هغه خپل ملګری په سولۍ کو. نو اوس دیو بیا په دې شک کې و چې هغه عیسی د هغه سړي شکل خو د عیسی علیه السلام په شان خو لاندې بدن د اقه سړي و کوم چې هغه دیو ورلېږلی. نو دیو به سوچ کاو چې بره د عیسی علیه السلام په شان دی لاندې زموږ ملګری دی، یا ورته دا اشتباه وه. او دویمه دا و چې که دا زموږ ملګری دی نو عیسی علیه السلام چېرته لاړو، او که عیسی علیه السلام دا دی نو زموږ ملګری چېرته لاړ. دا ولکن شبه لهم دقه دی. نو د هغې نه پس بیا عیسایانو به دا ویل چې هغه دیو شهید کړی دی خو بر الله خېجولی دی، او یهودو به ویل نه هغه مونږ قتل کړی دی او دفن کړی هم دی. لیکن قرآن وایي چې بر رفعه الله الیه، الله صحیح سالم بر اسمانونو ته خېجولی. و سوال دا پیدا کیږي چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانونو ته ولې وخېجاو؟ نو واضحه خبره ده چې د تمامو انبیاو په باره کې دا طریقې کار دی چې کله په هغو باندې ظلم شروع شي او د هغوی د قتلولو اراده شروع شي، نو بیا انبیاو ته د هجرت حکمي. نبی علیہ السلام باندې چې ژوند راتنګ کو د خلکو په مکه کې جو مدینې ته هجرت وکړو. ابراهیم علیہ السلام د عراق نه شام ته فلسطین ته هجرت وکړو. نو هر نبی هجرت کړی دی. لوط علیہ السلام د خپل خاورې نه هجرت وکړو، شاته قوم الله هلاک. نو دقه شان د عیسی علیہ السلام دپاره الله تعالی بطور هجرت اسمان مقرر. او بیا د عیسی علیہ السلام چون کې قیامت ته نږدې دوباره نزول له، نو دیو جن په قرآن کې د چند دومره تفصیل سره تذکره نه شوی څومره چې د عیسی علیہ السلام شوی. د عیسی علیہ السلام مور مریم بیبي د دې مور نظر منلو، او بیا دا نظر په شکل کې ویل چې دا به نارینه وي، چې هغوی کتل هغه زنانه وه. نو ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم، نو د مور نه ول هغه تذکره شروع کړې ده. بیا زکریا علیه السلام د هغې پرورش وکړو، او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه بې موسم میوې به ورته میلاوې دي، بیا به هغه غټېده، بیا هغې یو ځای کې د عبادت دپاره لاړه، او د عبادت دپاره په ځان له ځای کې ناسته و. نو جبریل امین ورته په انساني شکل کې راغی. نو مریم بیبي ته ویرېده، وایي انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه، که پاکباز سړی نو زستانه، نیک سړی نو زستانه، تقي سړی نو زستانه پناه غواړم، ته پردی سړی زما په خوا کې سکې. نو هغه ورته وی انی رسول ربک لاهب لک غلاما زکیه، بیریږه مزه هم انسان نه مزه فرشته مو تعالی ماشوم درکو. نو انا یکون لی ولد یا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه، زما به څنګه اولاد کیږي؟ ما خو نه راته انسان لاس راوړی دی او نه زه څه بدکار یم، مطلب څه نکاح مې نشته او نه مې څه بدکاري کړې ده، څنګه به زما بچېږي؟ هغه ویل کذلک، دقه حالت کې به یې بې واده به یې، خاوند به دې نه وي، پاکبازه به یې، خو الله به دله اولاد درکوي. نو فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً د عیسی علیه السلام حمل چې دی نو هغه د مریم بیبي په خېټه کې هغې ځای ونیو، قرار یې ونیو، او ځان له ځای له لاړه. نو فجاءها المخاض الى جذع النخله، نو د دغې درد سره چې کوم ده نو هغه د یو کجوري تنې غاړې له راله.
نو بس الته په پیدایش د ماشوم د پیدایش تکلیف شروع شو یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا یره خو چې استمړه او هیره تیره وړو چا پیجاندې نه چې د مریم څوک و دا کم تکلیف دی نو فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا پرشتي ډیر لوی حیاداری نو هغه د لاندې आवाज وکړ هغه ځای کې وسره پرشته نه و پرشته دي ځان له پرده کې ولاړه و او هغه وته ویل یریګم الله تحزني ستاره خپل یخت الله تعالی یو چینه جاری کړه دغه چینه وبوسکا وحزي اليك بجذع النخله او دا د کجوري دا تنه ځان طرف ته لسی وشړنه وی خوځوا نو تساقط عليك رطبا جنيا نو اوس بل باندې کجوري را غورځيږي اے په وچه تنه کې الله کجوري پیدا کړ او دغه خوره وبس اسکا چې هغه کجوري خوړی او بیس کړي هغه سره فورا الله تعالی ماشوم پیدا کو چې دا غینو عیسی ابن مریم نو دا دومره تفصیل عیسی علیہ السلام په قران کې ولې ذکر شو ځکه چې زمونږ د عقیده سره تعلق دی بیا عیسی علیہ السلام الله نبی جوړ کو حواریین دغه ملګری شو او داغه لپس بیا يهودو داغه د قتل منسوبه جوړ کړه اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي کم خلق چې د عیسی علیہ السلام اسمان ته د خطلو قائل نه دي چې هغه ژوندې ده په اسمانونو کې او داغه د قتل عقیده لري نو هغه د قران د دې آیت نه استدلال کوي چې الله تعالی فرمایي یا عیسی انی متوفیک زبتا فوت کوم نو ورافعک الی بیا به ځان طرف ته اوچتوم نو د دین د استدلال کوي چې هغه فوت شوی دی نو بیا الله اسمانونو ته اوچت کړي نو مونږ وای د دینم د دې واقعده نه پوره کیږي ولې فوت هغه ته وایي چې په خپل مرګ مړ شي نو بیا هم د دې واقعده دی خو قتل کړي دی والله اسمان ته خېجولې نه د نسوارا واقعده په دې کې برابرېږي او د يهودو او ددا چې هغه مړلې واړو چت کړي نه دي نو يهود د رافعک نه منکر دي او عیسایان د متوفی کنه منکر دي ولې چې متوفی خو په خپل مرګ باندې مرګ دی وي او هغه نه دا قتل شوی دی نو لہذا نه د یو عقیدتي ثابتي ګونه د بل مونږه کم مطلب بیانو مونږه متوفی کا د فوت په معنی باندې دینه په عربی کې متوفیک وفا یفی توفا یتوفا دا د پوره والی د پر راځي ووفیت کل نفس ما عملت هر نفس ته پوره بدل ورکول کیږي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها د خوب په ټیم کې الله وزدا خلق ځان اخلمه مطلب په قبضه کې عالم نو د متوفیک معنی فوت نه مړ کېدل نه دي اغستل دي نو الله و انی متوفیک اے عیسی زتا پوره په قبضه کې اخلم د دې يهودو پلارم د تسن شي ویلې او ورافعک الی ځان طرف ته دی چتو نو د متوفیک معنی مړ کېدل نه دي بلکې د متوفیک معنی اغستل دي او بیا ورافعک الی بیا ځان طرف ته چتو نو لہذا څوک د دې آیت نه استدلال نه کوي چې عیسی علیہ السلام فوت شوی دی یو معنی دویمه معنی زمونږ علماء دا کړی دا چې په دې آیت کې تقدیم تاخير دی اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي ومتوفيك اصل کې دسي دی چې زبتا ځان طرف ته اوچتوم او بیا په خپل مرګ باندې مری متوفيك ولې د دې په نظریه کې خواغه قتل له بیا به په خپل مرګ باندې نو دا واو د ربط د پاره نه دی دا واو لکه اوس مثلا تقدیم تاخير کې دی دا واو د ترتیب د پاره نه دی دا تقدیم تاخير په یا مریم قنوتی لربک اے مریم د خپل رب تابعداري کوو وسجدي ورکعي سجده کوو رکوع کوو نو تاسو وای چې اول پر رکعت کې سجده ده اول رکوع ده نو اول رکوع ده او بیا سجده ده خو په آیت کې اول سجده ذکر کړو بیا رکوع ذکر کړو په قران کې دا واو چې ده نو دا د رب د ترتیب د پاره نه دیږي تقدیم تاخير کې دی شي نو دا آیت اصل کې دسی دی چې زبر تا ځان ته اوچتوم او رستو بلی بیا په خپل مرګ باندې وفات کو نو لہذا دا آیت دا د نزول عیسی علیہ السلام باندې دلیل په دې کې څه ورانه نشته یو بل دلیل په قران کې د عیسی علیہ السلام په نزول باندې دا دی چې ويكلم الناس في المهد وكهلا عیسی علیہ السلام د په غیږ کې خبرې کړې چې مریم بیبي کله په غیږ کې راوړو کنه نو بس خاندان ولا ویل یا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه او د هارون خور
دا تاسو وکړو ته بې واده جینۍ ستاسو ماشوم څه کوي نو نه خو ستا پلار بدکار او نه د مور بدکار او تا بې واده جینۍ ته ماشوم څنګه راوړ هلته خو ته پرشتي ویلي چې ته به خبرې نه کې ته به خلکو ته وایي انی صمت للرحمن ما روژه نیولې ده نو په هغه وخت کې به د خاموشۍ روژه وه دا به هم پکې وه نو ما روژه نیولې ده زه خبرې نه کوم نو فاشارت الیه ماشوم ته چې اشاره وکړه نو هغه ماشوم ویل انی عبد الله آتانی الکتاب زه د الله بنده یم او پر روانه زمانه کې به الله ماله کتاب راکوي او روانه زمانه کې به الله زمانه نبی جوړوي خلکو ته پته ولګېده چې اوهو واقعي دا الله تعالی د طرف نه دی زنانه ته د ماشوم ورکړی شوی دی ولې چې هغوی ته د مریم بیبي د مخکې نه پته و چې د دې ټول کارونه عجیب و غریب اوس د عیسی علیه السلام چې دا کمې خبرې په دې غیږه کې وکړې د څو ورځو ماشوم دی نو قرآن کې الله وایي ویکلم الناس فی المهد وکهلا د عیسی علیه السلام به په غیږ کې خبرې کوي او د کهل په عمر کې نو کهل په عربی کې پوخ عمر ته وایي نو د دې کهل د لفظ نه علما دوه استدلال کوي یو استدلال الله چې عیسی علیه السلام په دې غیږ کې کمی خبرې کولې نو ګوره یا ساته چې دا د ماشومې خولې خبرې نه وي دا د غټ سړي په شانتې وي عجیبه خبره ده لکه د غیږې ماشوم چې خبرې کولې نو لکه د غیږې د ماشوم په شانې نه کولې لکه د 40 کالو سړی چې په کوم انداز کې خبرې کوي اقشن خبرې کړي یو دا او دویم قرآن وایي وکهلا عیسی علیه السلام به په پوخ عمر کې خبرې کوي دای ولې ویلي یو دا چې په دې ماشوموالي کې د پوخ سړي په شان خبرې وکړي او بل دا چې عیسی علیه السلام به پوخ عمر ته رسي 40 کالو ته او تمام یهود او نصارا دا وایي چې هغه 33 سال عمر و چې مړو یې اسمان ته ختلی دی نو قرآن دا وایي چې په پوخ عمر کې به خبرې کوي نو پوخ عمر کې د خبرو دپاره د هغه دوباره نزول ضروري دی پوخ عمر ته به هغه رسي هغه 33 سال په عمر کې تللی دی نو لہذا هغه به دنیا ته راکوزیږي او پوخ عمر ته برسي نو پوخ عمر 40 کال دی چې دې ته برسي نو لہذا په قرآن کې د اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک دغه شان ویکلم الناس فی المهد وکهلا دا دومره تفصیلات د عیسی علیه السلام په دې وجه ذکر کړی دي چې د مسلمانانو د عقیده د عیسی علیه السلام د پیدایش سره او دغه د اسمان ته د اوچتېدو سره او دوباره د نزول سره لوی عمل دخل د دې په خپل منځ کې ډیر لوی تعلق دی او بل ما په خطبه کې روایت وایو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَيَوْ أَهْلِ کتاب بم نه پاتې کېږي مگر ټول به په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي کله قبل موته د هر یو روایت دا دی تفسیر دا دی چې هر اهل کتاب به خپل مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي څومره یهود دي نو چې کوم یهودي مري نو د مرګ په وخت کې مني و یا عیسی علیه السلام د الله حق پیغمبر یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې قبل موته کې د ضمیر مرجع د اهل کتاب نه دی ضمیر مرجع عیسی علیه السلام دی هر اهل کتاب به د عیسی علیه السلام د تبعی مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام ایمان نه وړي نو دام د نزول عیسی دلیل دی ولی چې عیسی علیه السلام کله دنیا ته راشي او بیا کله مري نو د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به د تمام یهود او نصارا په چا ایمان نه وړي په عیسی علیه السلام باندې چې واقع د خو اسمانونو د ختل وغیره دوباره نزول فرمایو نو چې څومره انصاف پسند يهودي په هغه وخت کې نو هغه هم په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي نو لہذا دا د قرآن ټول آیتونه لا حدیث علماء نه دی ویلي دا ټول مونږ ته پیغام راکړي چې عیسی علیه السلام چې کوم دی نو دا به دوباره دنیا ته نزول فرمایي او دای په تفصیل سره ذکر کړم ځکه دی نو لہذا مونږ به چې کوم دی نو نه د امام مهدی دراتلو نه انکار کوو ولی ما تاسو ته د امام مهدی سے په باره کې دا ویلو چې نبی رسول الله فرمایي چې دا دنیا ختم شي کنه ایو ورځې پاتې شي ام با الله دا یو ورځ دومره وګده کی چې امام مهدی به بغیر اخکار کی ظهور د مهدی بکی او دغه شان دجال برازي د دنیا ته او د دجال ل قتلولو د پاره به عیسی علیه السلام راځي او باقاعده عیسی علیه السلام هولیا نبی رسول الله خولیدا وې تاسو ته پته ده وې موسی علیه السلام چې مالی درو چې کله د معراج په شپه باندې په ما باندې پیش کړل شو د انبیا نو د عیسی علیه السلام موسی علیه السلام چې ونه د شنوعه قبیله د خلکو په شان دي لکه د بعضی قبیله د یو شان شکلونه نو په دې عربو کې یو قبیله او شنوعه قبیله ویاله د موسی علیه السلام چې ما ولید نو دا دغه قبیله والا په شان دي او عیسی علیه السلام چې مې ولیدو نو دا بالکل له عروه ابن مسعود ته ګوره د په شان دي
نو عروه ابن مسعود اول کافر و بیا رستو مسلمان شوی وای دا د عروه ابن مسعود پشانیو او ابراهیم علیه السلام چې ما ولیدو نو شبهن وای هغه مشابه هو وای صاحبکم وای هغه تاسو د صاحب مشابه نو صاحب نه مراد د نبی رسول الله ذات وای که تاسو ګورئ چې د ابراهیم علیه السلام شکل او شباهت څنګه نو ما ته ګورئ تاسو د صاحب ته ګورئ د پشانته نو ولی نو سید نو د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نو مطلب زمانه خبرو دا ده چې د عیسی علیه السلام د دومره تفصیلات قران ذکر کوي احادیث ذکر کوي معلومه ده شو چې د مسلمانانو د عقیده سره د دې ډیر لوی عمل دخل نو زمونږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام باندې چې کوم يهودو حمله کړي او داغه د شهادت کوشش یې کړو ناغو ناکام او نامراده شوی عیسی علیه السلام او یا نصارا دا وی چې هغه قتل کړي او بیا دا خبرم غلطه ده الله تعالی بر رفعه الله الیه دې کې دا خلکو را د موشو وای نه مړه و دین د عیسی علیه السلام روح مراد ده چې برخه تلې ده نو الګ روحونه خود هر سړي خيږي چې کوم سړی مړ شي د روح بخيږي د مخيږي چې څومره ټول دې کې د عیسی علیه السلام اهمیت بیا کم طرف ته شو بل قران وای ما قتلوه دې خلکو عیسی علیه السلام نو قتل کړي نو عیسی علیه السلام د روح او د جسد دوانو نوم دي بر رفعه الله بلکې هم دغه عیسی علیه السلام د کم عیسی علیه السلام د وجلو کوشش یې وکاو هغه الله تعالی ځان ته بر اوچت کړي نو زمونږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام هم دغه دنیوي جسد سره په دوی دنیوي بدن سره بغیر د يهودو د قتلولو نه په حیات انداز کې په ژوندانه باندې الله تعالی د حفاظت په تور به تور هجرت اسمانونو ته خېجولې او دوباره به چې کله دجال راخکار شي نو د دجال د قتلولو د پاره به دوباره بیا نزول فرمایي او چې کله دجال قتل کی نو دا غینه پس به مسلمانانو کې خوشحالي او فراوانی وي خو دا غینه پس به یو بل ازمایش سره د مسلمانان مخامخ شي چې هغه ته د یاجوج او ماجوج خروج وي چې د یاجوج ماجوج به برخکار شي دین اخوا چې د قیامت کم احوال لی خروج د یاجوج ماجوج یا دابه براوزی نور به د قبله د طرف ناراضي او دغه شان اور براوزی او خسف بکیږي پس مکه باندې بد آبادیان نه نوځي نو دا یو څو علامتونه دي دا برته ان شاء الله په بل جمعه ویم اوس مې ته فعل حال صرف د عیسی علیه السلام د نزول په باره کې زموږ مسلمانانو عقیده او داغه خلاصه مې تاسو مخې ته ذکر کړه او دا مې د تداوی چې په اخر کې چې کله عیسی علیه السلام وفات شي نو د نبی رسول الله سلام سره په خوا کې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضوان الله تعالی علیهما دا غدوانو سره د نبی رسول الله سلام سره به داغه قبري د قیامت پر ورځ به هم د دقه مدینه د خاوري نه راپاسي او د عیسی علیه السلام نه پس چې د مسلمانانو کم امیر او خلیفہ داغه به جهجاه نومي دا ټول خبري نبی رسول الله سلام به توري پیشنګوئی کړی دي نو دا بقایه چې کوم د قیامت علامات دي دا به ان شاء الله په بل جمعه کې ذکر کو دا شته چې کومي خبري وي الله دې زموږ د ټولو د عقیده د مضبوطیا ذریعہ وګرځي او الله تعالی دې موږ ټولو ته د دین پوهه نصیب کړي څومره چې د نبی رسول الله خبري دی الله دې به موږ پوهه کړي او زموږ سوچ او نظر دی الله تعالی دین طرف ته راوړي موږ سره دنیوي هر قسم معلومات شته خو د دین معلومات را سره نشته الله موږ ته د عقیده علم راکړي موږ ته د عبادت علم راکړي الله موږ ته د حرام او اشیاء علم راکړي چې موږ ته ځان بچو الله تعالی موږ ته د ګناهونو علم او پوهه راکړي چې موږ ته ځان بچو او موږ له توفیق راکړي چې نیک اعمال وکړو او د ګناهونو نه ځان بچو محفوظ وساتو وصلی الله تعالی علیه